دا ټینګي ملک کې چې کوم صورتحال روان دی، مهنګایي ده، غربت په شرح کې اضافه وشوه، په ملک باندې بیروني قرضې راوړې دي، حتی دې پورې چې سټیټ بینک چې کوم دی هغه هم حیثیت قبضه کوه. دا ټیم هر طرف ته چې وګورئ مایوسي ده. پی ډي ایم لګیا دی د دې حکومت ته هټاوښلو دپاره دغه کوي. په دې کې ستاسو پارټي چې کوم دا قومي وطن پارټي کوم یو مرکزي کردار ادا کوي. دې حوالې سره تاسو څه وایي؟ والده صاحب او سنټري صاحب تعزیت ته راغلي. الله تعالی دې هغوی نور کړي. نن د دې ملک چې کوم صورتحال دی او خاص کر اقتصادي صورتحال هغه د موجوده حکومت په هغې باندې کېږي نه. دا درېیم وزیر خزانه شو چې راوسته او هغه هم د هغو بني میټینګ کې چې کوم هغه فیصله وکړه هغه بیا رد کړه. نو دې حکومت چې دی د عوامو چې کوم مشکلات دي هغې طرف ته توجه نه ورکړې، خاص کر د مهنګایۍ طرف ته. نو تاسو وګورئ نو دا صورتحال چې مخکې نه دی جوړ، کو چیني واخلئ، کو اوړه واخلئ، کو غوړي واخلئ، کو دوایانې واخلئ، کو بجلي وګورئ، کو ګیس وګورئ. په هر یو شي کې دومره اضافه شوې ده چې نن د خلکو د برداشت نه دا هر څه وځي او خلک په دې پریشانه دي چې خپل بچو دپاره به څنګه خیر کړو. په دې لحاظ سره د پي ډي ایم یو ډېر اهم کردار دی. نن سبا خو ډېرې افواګانې هم دي چې یاره دې کې په منځ کې اختلافات راغلي دي، خو زمونږ د حیثیت د هغې یو رکن او زمونږ دا کم از کم دا هغه دی چې یاره کم از کم دا خپل لویې پارټۍ چې دي دوی دا خپل مسلې چې دي دا حل کړي او دې وخت کې ذاتي مفاداتو به یو طرف ته کوي او د قوم مفاداتو ته کتل پکار دي چې دا قوم کوم هغې کې مبتلا دي د دې لپاره خو قرباني ورکول غواړي او دې کې چې مونږ ټول یو ځای شو نو انشاءالله تعالی دا اختار نه پس به یو لوی اوسي هغې باندې به یو پرېشر اچو. اوس هم په حکومت باندې ډېر دباو دی چې کوم احکامات اخیستي دي یا کوم طریقې سره چې هغه دي هغې نه پته لګي چې دوی پرېشر لاندې دي. او زه امید لرم چې پرون د سپریم کورټ فیصله راغله او NA-75 کې دوباره پوره الیکشن راکړي. په دې باندې دوی ته یو دچکه ملو شوې ده او زه 10 تاریخ باندې زما دا خیال دی چې او زما دا امید دی او زه پوره یقین دی چې انشاءالله تعالی حکومت ته به او پي ټي آی ته به یو ډېر لوی دچکه رسي او هغوی به دا سلسله ګټلې نه شي. دغسې کراچۍ کې کوم یو سیټ خالي شوی دی د فیصل واډه والا هم هغه ګټي دا پي ډي ایم ګټي. نو دې نه دا پته لګي چې اسام را بای الیکشن شو او دا دې ملک کې دا صورتحال تاسو وګورئ نو هغې کې ټول د خلکو رجحان پي ډي ایم ته دی او دې لپاره ضروري ده چې مونږ خپل اتفاق او اتحاد قایم کړو. د زرداري صاحب چې کوم دغه واغېسته د پي ډي ایم نه هغه شرایط کېښوده او د هغې شرایطو پورې هغه چې کوم د پي ډي ایم نه هغه جدایي اختیار کړه چې لکه مطلب میا نواز شریف دې وطن ته راشي، د هغې نه پس به بیا مونږ استفادانې ورکوو. نو د دوی چې دا کوم اقدام وکړو د دې نه پي ډي ایم ته کوم زیان رسېده یا مطلب کومه پروپیګنډا خوره شوه، دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ نه هغوی انرژي اختیار کړې نه ده، صرف دې لپاره ټایم غوښتی زما په خیال 15 تاریخ باندې د هغوی میټینګ وي، هغوی کې به فیصله کوي. موږ هم د هغې منتظر یو چې هغه څه فیصله کوي. هغې نه پس به کېنو او بیا به اثرنو په دې باندې به نور مزید خبرې کوو. او ما چې څنګه مخکې وویل د قوم دا تقاضا ده، د قوم دا تمه ده چې موږ دې متحد یو او دې وخت کې چې د پي ډي ایم نه کومه پارټي ووته هغه پیدا وکړي، هغه ګټه نه شي کولی. او په دې لحاظ سره دا یو واحد هغه دی او د قوم توقع مونږ نه ده چې په کار دا دی چې مونږ د قومي مسایل چې کوم دي او مسلې دي هغې باندې د قوم سره یو ځای مظاهره وکړو، هغې لپاره